وختونه چې بندل نفل په فرض باندې حسابي او فرض ورلا په اویاو باندې حسابي نو دا انتهایی د ګټې میاشته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره په منبر باندې قدم کې خود پړومبنه پاوړې نو وی چې آمین په دویمه پاوړې باندې چې قدم کې خود نو بیا وی آمین په دریمه باندې چې قدم کې خود نو بیا آمین وی صحابه کرام تپوس کوي یا رسول الله تاسو خو داسې یو ناشنا کارو کو چې مخکې نه دی کړی دعا نه وه او تاسو آمین وی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی ما چې پړومبنۍ پاوړۍ باندې قدم کېښودو نو حضرت جبرائیل علیه السلام دعا وکړله او دی ووی چې ای الله په یو مجلس کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واغستی شي او څوک درود اونوي نو دغه سړی دی الله تعالی هلاکی درود ویل صلی الله علیه وسلم یا نور الفاظم د درود په احادیث مبارکو کې ډیر شی راغلی دي اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم تسلیما دا هغه حدیث دی چې ابو هریره رضی الله عنه وی چې د جمعې په مازیګر چې څوک منځو کې او دی کینی د خپل ځای نه جدا نشي او دا اتیا ځله دا درود وی اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم تسلیما نو الله پاک پر د اتیاو کالو گناهونه معاف کی دارنګ هر یو درود شریف چې ویلی شي نو هغه درود د درود معنا څه ده یعنی د الله رحمت نازلول په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د انسانانو د طرف نه دا درود دعا ده د نبی علیه السلام د پاره امام طحاوی صاحب امام کرخی صاحب دا دوه لوی امامان دي او دواړه د امام ابو حنیفه صاحب شاګردان دي دې کې یو وی چې په یو مجلس کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم هر څو پیرې راغی نو هغه عمر زلف تابانه درود ویل واجب دي دا بل امام فرمای چې په یو مجلس کې د نبی علیه السلام نوم هر څو ځل راغی خو چې تا یو ځل درود وی نو ستا غاړه خلاصه ده او فرض ادا شو به هر حال درود ویل دا فرض دي او الله حکم کړي ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله تعالی وی بشک الله او دا هغه ملائکه په خپل نبی باندې درود وی او یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو صلوا علیه وسلموا تسلیما تاسو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود موایه او سلام په موایه او د درود طریقې بیا نبی علیه السلام صحابه کرامو ته خولی دي هغه ورته سلام خو مونږ پیژنو خو درود بسنګي نبی علیه السلام وتوی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد بهر حال د درود شریف دومره فضایل دي چې دا وخت هغه متحمل نه دي خو بهر حال په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې رومبنه جبرائیل علیه السلام دا وی چې یو مجلس کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم یاد شي او څوک درود نه وي نو الله دغه سړی هلاک کی او دا دویم ځل چې ما آمین اوه په دویم ځل چې ما آمین اوه نو جبرائیل دا دعا وکړه چې الله د چا مور او پلار ژوندۍ او د خپل ځان او نه بخو د مور او د پلار دومره خدمت او نه کو چې د هغه د وجه نه الله او بخي او دغه سړی مور او پلار مړ شو او د خپل بخنه انتظام نه کو نو دغه سړی د الله تعالی هلاک مور او پلارم یو داسې هسته دي چې د دې که خیال ساتي نو بندا په ډېرې اوچته مرتبه ته رسی
او د آخرت هم ډېرې لوی فایدې دي. نبی علیه الصلاة والسلام وی د مور او د پلار مخ ته یو پیره کتل داسې دي لکه یو قبول شوی حج. د قبول شوی حج چې څومره ثواب دی، دوره د مور مخ ته چې وګورې د رحمت په نظر، د غصې او د قهر نه، دغه شانې د پلار مخ ته چې وګورې. نو صحابه تپوس کوي یا رسول الله، حضرت عمر رضی الله عنه وی یا رسول الله ولو 100 مره، وی که مونږ د ورځې 100 ځله ګورو نو الله به دومره ثوابونه راکوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته الله اکبر و اوسع، الله ډېر لوی دی، داغه ثوابونه داغه سره ډېر شي دي او داغه جنت ته تنګېدو نه دی. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې ما چې کله جبرائیل دا دعا وکړه چې الله د چا مور او پلار ژوندي او د په ځان ونه بخو نو دا سړی هلاک کې، نو ما وی چې آمین. ما دا خبر وکړه چې آمین، او بل ځل چې ما آمین وی نو جبرائیل علیه السلام دا دعا وکړه چې الله چا باندې د رمضان میاشت راشي او د په دې میاشت کې ځان په الله باندې ونه بخو نو دا سړی هلاک کې، نو ما وی چې آمین. اوس دې ته لږ سوچ کول پکار دی چې دعا کوي څوک جبرائیل امین چې د الله تعالی په فرشتو کې په ملائکو کې د ټولو نه اوچته فرشته، نو دا هغه دعا به نه رد کیږي. او آمین په څوک وي؟ آمین په څوک وي؟ د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دینه د رمضان مبارک فضیلت معلومیږي. دا د غصې خبره ده او د قهر خبره ده، ته زجر وي چې یو سړی رمضان میاشت په تیر شي او د اذان په الله و نه بخي نو بس دی د هلاکېدو مستحق دی. د مقصد دا دی ځکه چې رمضان مبارک کې الله نفل بدله فرض حسابوي، فرض بدله په اویا باندې حسابوي، او دا میاشت ده د قرآن میاشت ده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې دی کې د قرآن کریم د لوح محفوظ نه راواغستی شو او د دې دنیا د اسمان ته نازل شو په یو ځل باندې دفعتن واحدتن په یړه، او بیا به دنیا ته لږ لږ د حالاتو د ضرورت مناسب چې سوره به الله را لیږو، نو کله آیت، کله 2 آیته، کله صورت، کله د دې نه ډېر یا کله کم. نو دا هغه مبارکه میاشت چې دی کې قرآن الله نازل کړی دی د لوح محفوظ نه د دې دنیا د اسمان ته، او دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله مونږ له یو شپه را کړې ده لیلة القدر. لیلة القدر داسې میاشت ده ګوره د دې د 10 ورځې رحمت دی، دا ورپسې 10 ورځې د مغفرت دی. جناب رسول الله فرمایي چې دا اولنې 10 ورځې د رحمت دي. نو دا دې مونږ پکې لګیا یو لا په ابتدا کې د رحمت په غیر ورځو کې د دې نه فایده غستل پکار دي. او په دې پسې چې کومې 10 ورځې راشي دویمه عشره، نو هغه بیا د مغفرت عشره ده. په رمضان کې الله تعالی ډېر ګناهونو والا هر قسمه ګناهګار پکې بخي. حدیث شریف کې راځي چې کله د رمضان میاشت راشي نو لله عتقاء من النار، د الله تعالی د داسې ډېر خلق هغه د اور نه آزاد کی. لکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې با کله د رمضان مبارک میاشت رااله نو جیلیان او قیدیان به ټول آزاد کړه، د رهایی اعلان به وکړو. حالانکه هغه وخت کې اکثر جیلیان قیدیان هغه به کافرانو، مسلمانان به ډېر کم کوزو د نبی علیه السلام دور کې. نو د دې میاشت کې الله تعالی ډېر خلق د اور نه آزادی، لکه غلام چې څنګه آزاد شي یا وینځ آزاد شي. دې دور کې خو د دې تصور ګران دی، دا اکثر خلک نه پیژني. په خوانه زمانہ کې به غلام او وینځ ټول عمر د بل په اختیار کې او چې آزاد بشو نو داغه به مخ او باغ خپل شوله. دک شان الله تعالی په دې میاشت کې ډېر خلق د اور نه آزادی چې غیب جهنم ته نزي. او دا درېمه عشره چې د درېمه 10 ورځې د اخیره
دا د عتق من النار، په دې باندې الله تعالی بندگان د اور نه بچ کوي. نو عزتمندو مونږ او تاسو ته الله داسې موقع اکثر راولي. بل دې میاشت کې یو خو اعتکاف سنت طریقه ده، او هغه اعتکاف په آخر لس ورځو کې، او دا آخر لس ورځې لس شپې ډېرې قیمتي دي. په هغې کې یو شپه ده الله فرمایي لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر دا د زرو میاشتو نه بهتره ده. زر میاشتې 83 سال. نو زما او ستا څومره عمر دی؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو وی زما د امت عمرونه به د شپېتو نه تر اویاو کالو پوري، و اقلهم یجوز ذلک. لږ خلک به د دې نه اوړي، لږ خلک به چې د هغې به اتیا کاله عمر یې سل به یا به د سلو نه سیوا شي، خو عمومي عمر د دې امت د شپېتو نه تر اویاو پورې. خو لیکن الله په مونږ او په تاسو دا احسان کړی دی چې ګوره مونږ ته یو نیکي په لس کړی ده. مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل. دغه نیکی چې په لس ده، دې کې چې د یو سړي اخلاص سیوا شي او دا کار د نیکۍ کوي چې دې کې حسني او په ښه طریقې سره کوي. دا نه چې مونږ مونځ ته ودرېږو او هسې ځان ته نه خلاصو. بعضې خلک په دې سجدو په میاس کې رانې غم نشي او بس هسې ټونګې ووي. نبی علیه السلام دې مونځ ته د منافق مونځ ویلی دی. وي بعضې سړی د نور انتظار کوي او دی کې نور په پرېوتو شي او دی د مازدیګر مونځ کوي او څلور ټونګې لکه د چرګ په شانې ووخي. څلور ټونګې ورته ځکه ووایې چې د دوو سجدو میاس کې خو دې جدایي را نه ولي، نو داسې ښکاره شي لکه یو ټونګه چې دغه نیکۍ کې حسن راشي، نو دا نیکي الله بیا په 200 باندې حسابوي. دا آیت کریمه چې ما ووی مثلو ما ينفقون في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل، چې څوک د الله لار کې خرج کوي یعنی دا نیکي ده. نو د ده مثال داسې دی لکه یو دانه چې د غنمو دانه وکرې او د هغې نه وږي په هغه بوټي کې وشي، او فی کل سنبلة 100 حبه، او په هر یو وږي کې 100 دانې، نو دا 200 دانې شوې. او ورپسې الله وی والله یضاعف لمن یشاء. الله تعالی چې د چا دپاره غواړي نو نور ولا ثوابونه ډېروي او د هغې بیا څه اندازه نشته. نو دې میاشت کې ګوره مونږ او تاسو ټیک ده چې عمرونه کم دي، خو الله تعالی مونږ ته نیکۍ په 100 چنده کړي دي. دغه شانې په دې میاشت کې دا یو شپه چې دا مونږه په دې کې عبادات وکړو. دې کې ضروري دا نه ده چې یو سړی وایي چې ما دا شپه ولیده یا مې ونه لیدله. دا لیدل او نه لیدل دا شرط نه دي، خو په دې اخرو لسو شپو کې دا یو شپه ده خامخا، او چې تا په هغې کې عبادت وکړو نو هغه داسې دی لکه د 83 سال برابر 83 کاله. نو مونږ له هر کال کې الله تعالی دومره موقع راکوي چې مونږ ځان له ډېره زیاته ګټه کولی شو. او وروڼو مونږ او تاسو ګورې د ډېرو ثوابونو محتاج یو. که یو سړی دا وایي مونږ یو پیره د حج نه رالو، زمونږ یو ملګری ډېر ټوکي سړی و، نو ملګرو ورته وایي مونځ وکړه، نو هغه وایي تاسو نه هلته مونږ ته دا نه وی چې دلته مونځ په 1 لاک باندې دی یو مونځ، وي بس ما پوره کړي دي. هغه خو ثوابونه دي او فضایل دي، په هغې باندې پوره کېږي نه. د انسان به ډېر لوی ضرورت دي. حدیث شریف کې راځي چې یو سړی به په خپله عبادت باندې غاوری او تکبر به کوي چې ما خو ډېر عبادتونه کړي. دله به الله سبق ښیي په قیامت کې. دی به راشي او ډېر انتهایی په سخته کې وي میدان حشر کې، تنده به پې ولګي، ګرمي به ملایکو سره به په لاس کې اوبه په ګیلاسونو کې. دی به ملایکو ته وایي چې ماله یو ګیلاس اوبه راکې. ملایکې به ورته وایي دا خو مونږ هسې نه ورکو، مونږ له به د ټول عمر عبادت ستا چې دی نو هغه راکې، نو یو ګیلاس به درکو. دی سوچ یې پې کوو چې دا خو ډېره ګرانه ده او ډېرې ګرانې میلاویږي. بیا به ورته مینتونه کوي، هغې به وایي چې نه کېږي. دی به ورته وایي زه خیر دی داسې وکړئ چې ما له 4مه حصه باندې راکې. نو هغې به ورته وایي چې نه په دې نه ورکو.
بیا به ورو ورو سیوا کېږي نو درېیمه حصه، نو په درېیمه به ورته ملایکې وایي چې زه دا یو ګیلاس واخله، ستا د عمر هغه درېیمه حصه عبادت چې دی نو دا یو ګیلاس والا او دا مونږ له راکړه. دی چې هغه وڅکي څه وخت بس په دې بیا تږي شي او ډېر زیات په تږي شي، بیا به سوچ کوي چې دا ګیلاس خو ډېر ګران دی، خو به هر حال ټینګېږي به نه او د تندې د لاسه به خرابي، نو هغې ته به وایي چې زه دا بل ګیلاس هم راکړې، چې هغه واخلي نو وي دا درېیمه حصه خو به راته پاتې شي. خو د میدان حشر خو جدا حالات دي، نو دی به بیا تږي شي او ډېر زیات تږي به شي او بیا به ډېر سوچ او بیچار پکې وکړي چې دا خو د عبادت مې ټول ځي او بس ختمیږي، خو آخر دی به ټینګ نه شي او دی به وایي چې زه بس دا درېیم ګیلاس هم راکړې، بس ټیک د عبادت ځینو لاړ دي شي، خو زه اوس د تندې نه هلاکېږم. دته به آواز وشي چې بنده ستا د عبادت ته خو پې ډېر غاوره وې، دا څومره دی؟ دا صرف د دریو ګیلاسو برابر دی، ستا ټول عبادت د دریو ګیلاسو برابر دی. نو یو خو په عبادت باندې غوره کېدل نه دي پکار چې سړی خپل او ګوره مونږ او تاسو ګوره ډېر انتهایی په غفلت کې یو، مونږ نه به د فرض مونځ تپوس کېږي، د واجبو به رانه تپوس کېږي، سنت که مونږ ونه کړل نو د سنتو ترک پرېښودل چې دي ملامتیا ده، د قیامت په ورځ باندې به سړی ملامت وي. ملامتیا څومره ګران کار دی په دنیا کې، ګوره سړی وي د بې غیرتۍ نه راله مرګ غوره دی، ملامتیا صحیح خو بې غیرتي که نو الله تعالی به مونږ او تاسو نه د دې عباداتو تپوس کوي او بیا مونږ داسې کوتاهي کوو په دې رمضان کې چې مونږ د جمع هم خیال نه ساتو. دا د جمع مونځ چې دی بعض صحابه کرام وایي دا فرض دی او بعض صحابه کرام وایي چې دا واجب دی او بعض صحابه کرام وایي چې دا سنت موقت دی، خدا واجب او فرض ته نږدې دی. ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا کم خلق د جمع مونځ له نه راځي نو دا زړه مې وایي چې الکان خشاک مې راغونډ کړې او بیا مې نوجوانان ځان سره کړلې او دلته جمع مې ودرولې او چې لاړې او چې کم خلق جمع له نه راځي د جمع مونځ له نو چې د هغې کورونو ته مې اور ورته کړې، خو که دا بوډاګان او بوډاګانې او دا ماشومان پکې نه وې نو ما به د دې دا کورونه سېزلي وو. د جمع په پرېښودو باندې دومره وعید راغلی دی. نارینه دپاره مونځ چې دا د جمع دی او بله دا ده چې کم عقلتیا هم ده. ګوره حدیث شریف کې راځي د جمع یو مونځ او ځان له ویش مونځونه چې په عام جامع مسجد کې نو جامع مسجد کې چا د جمع مونځ وکړو نو دا د یو مونځ په ویش باندې حساب دی. که د بازار او د مارکیټ جوماتي ځان له خصوصي او هغې کې چا مونځ وکړو نو هغه د 25 برابر دی، د 25 برابر دی. نو پکار نه دي چې سړی ځان له فایده وکړي او ګټه وکړي. عزتمندو مونږ او تاسو باندې الله تعالی دا رحم کړی چې د رمضان مبارک میاشتې ته یې راوستی یو، د دې نه فایده اخیستل پکار دي. جناب رسول الله به چې کله رجب راغی وی اللهم بارک لنا فی رجب و فی شعبان، الله مونږ له په دې رجب زبرګه میاشت کې برکت واچي او په شعبان په شو قدر کې و بلغنا رمضان، او خدای مونږ رمضان ته ورسه نو بیا به ته وګورې چې مونږ په دې کې څه کوو. او حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام د رمضان په میاشت کې ملا وتړله او ډیره د افسوس خبره ده چې د رمضان په میاشت کې څوک قرآن هم نه اخلي. که نور کال کې اړو مثال په طور باندې سړی نه کوتاهي کمزوري کېږي، د میاشت کې الله تعالی ډیره موقع ورکوي. الله تعالی دې مونږ له په دې کې د اعمالو توفیق راکړي.